بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بھائی صاحب، نننۍ ویډیو زه په ځان باندې فرض ګڼم او ستاسو سره شیر کوم. دا ډیره زیاته لازمي ویډیو ده، تاسې وګورئ او مخکې شیر کړئ په حیثیت د یو مسلمان. زه په خپله هم د دې مفروضو او د دې شي ډیر زیات خلاف یم چې بر نه حقه څوک بدنامول یا په چا پسې خبرې کول دا د مسلمان شان نه دی. خو بای نن ما په خپله باندې یو داسې قصه ولیده چې ما په ځان باندې فرض وګڼله که زه چېرته دا خبره د نورو مسلمانانو ته ونه رسومه نو په دې باندې به زه ګناهګار پاتې شم. زه په مارکیټ کې ما یو دوه موزې جوړه واغستې. دا موزې دي، دا تاسو وګورئ، دا موزې دي، دا یې کپني ده، دا چینه کپني نه ده. دې ته وګورئ تاسو، دا زه نن په مارکیټ ته ورغلم او ما اخیستې او ډېرې زیاتې زبردسته جوړې دي او بالکل ډېرې زیاتې کوالټي هم ډېره ښکلې ده. ما راواغستې او کله دا موزې چې ما چې کولې نو اوس ظاهره خبره ده چې ته موزې راوالې نو دا خو به خامخا ته چې کې. نو ما لاول کوشش وکړو چې په دې موزه کې زه دا خپه ورکړم، خو ما چې لاس ورننیست نو په دې موزه کې مې لاندې داسې نه محسوسېږي، څه پته هم نه لګي. تاسو داسې ورته وګورئ، په دې کې ما لاندې څه کاغذ غونته کې وسیږي که دا کاغذ چې دی نه ما کله راوویسته. دې ته تاسو وګورئ، دا کاغذ چې مې ترې راویسته سمپل ساده کاغذ تاسو ته ښکاري. د دې کاغذ چې ما دا بل طرف کولاو کو نو په دې باندې دا بسم الله لیکلې ده، ښه واضحه. اوس تاسو په خپله باندې سوچ وکئ په حیثیت د یو مسلمان چې بھائی ته کله دا کلمه یو ځل هم دا بسم الله ستا د خپې د لاندې راله نو دا څومره زیاته عظیمه ګناه ده. او بیا د دې سره دې ضرورت څه دی؟ ولې دا بسم الله دی په دې موزه کې لاندې ږدي؟ د دې اصل مقصد د دې دا دی چې بھائی زمونږ او ستاسو په دین پسې دا خلک ټوکې کوي، زمونږ او ستاسو په دین پسې ملنډې کوي چې بھائی مونږ او تاسو مسلمانان چې مونږ او تاسو یخ شو. دا د وخت نه دی چې بھائی مونږ او تاسو را یخ شو او مونږ او تاسو د دې قسمه شیانو نه مکمل ځان وساتو. اوس تاسو په خپله باندې سوچ وکئ، دا بسم الله دا به د دې پرې کپنۍ کې لیکلی کېږي چونکې دا غیر دینه دي. د دې به هلته څومره زیاته بې حرمتي کېږي او هلته به دا څومره لویږي. دا دوه موزې دي، په دې یو کې تش کاغذ ایښودی د اعتبار دپاره، د بلې ته وګورئ تاسو په دې کې دا خالي کاغذ ایښودی دی، صفا خالي دی، او په دې کې دا یو طرف خالي دی، په دې بل طرف یې بسم الله لیکلې ده. نو چې بھائی یو مسلمان یو ځل هم دې ته خپه ورننه باسي. دا دوه موزې دي، دا تاسو وګورئ، دا د دې کپني ده، دې ته وګورئ. نو چې بھائی مونږ او تاسو سوچ وکړو په حیثیت د یو مسلمان چې بھائی مونږ او تاسو په دې خبرو باندې کړې نګراني وکړو او مونږ او تاسو د خپل دین حفاظت په خپله باندې وکړو، انشاءالله مونږ او تاسو به خوشحاله. د ویډیو د کتو ډېره زیاته مننه. خو بھائی دا په تاسو باندې فرض ده چې دا ویډیو د مسلمانانو غوږونو ته ورسوئ. مننه، مهرباني.